أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله مولانا العظیم. دا په مخکې درس کې تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې موږ او تاسو ټول د دې خبرې دعوادار یو چې موږ د الله بندګان یو او الله زمونږ رب دی، زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، زمونږ کارساز دی، زمونږ حاجت روا دی، زمونږ مشکل کشا دی، زمونږ قانون ساز او زمونږ فریاد رس دی. دا زمونږ او ستاسو د ټولو عقیده ده او زمونږ دا دعوه ده چې موږ دا مهربان بادشاه بندګان یو. نو الله مهربان په دې قرآن مجید کې د دې سورت د سوره فرقان په دې آخر کې د خپل نیکانو بندګانو صفاتونه ذکر کړ او هغه صفاتونه ګڼ صفاتونه نو په مخ کې سبق کې داګه صفاتونه ما تاسو مخ کې داګه ذکر کړو او داګه وضاحت او بیان می کړو تاسو ته. بعضی صفات د عباد الرحمن د الله د نیکانو بندګانو پاتې شوي دي، نو د هغې ذکر درته کوم او د هغې ترجمه درته کوم، ځکه زمونږ او ستاسو دعوه ده چې موږ عباد الرحمن یو او د عباد الرحمنو صفتونه چې الله تعالی کوم ذکر کړي دي نو دا موږ له زده کول پکار دي. کچره دا صفتونه منګ او تاسو کې نو چې منګ او تاسو په د الله شکر ادا کو او کدا صفتونه په منګ او تاسو کې نه نو چې دا په ځان کې پیدا کو ځکه زمونږ او تاسو خو دعوه ده چې موږ د الله بندګان یو. نو دا ډېره زمونږ بدقسمتي چې موږ دعوه د عباد الرحمن کوو او بیا هغه صفتونه موږ او تاسو کې نه کم چې د عباد الرحمن د پاره د هغې ضرورت دی. نو یو بل صفت د الله د مخصوصو بندګانو نیکانو صالحانو خلقو یو بل صفت الله تعالی ذکر کوي، والذین لا یشهدون الزور. مخصوص او خاص بندگان د الله هغه کسان دي لا یشهدون الزور چې نه حاضریږي دروغ ہوتا د دروغو مجالس ہوتا د دروغو گواہ ہوتا و اذا مروا باللغو مروا کراما. او کلا چې دوی تیریږي په عبثیاتو او په عبثو خبرو او په عبثو کارونو باندې نو مرو کراما تیریږي د ډېر عزتمندۍ او د ډېر شرافت سره. دا یو بل اعلی ترین صفت دی د عباد الرحمن چې د الله مخصوص بندگان با چې کله دوی رواني او په یو مجلس باندې ورشي، هغه مجلس د دروغو مجلس دی، پای کې دروغ ویل کېږي، پاگی کی دا دروغ و گواہی کیگی، پاگی کی دروغ خوریگی،
پاگی کی پا اللہ و پا رسول پس دروغ ویلے کیگی نو دوی چې کلا په دغه مجلس باندې تیریږي نو دغه مجلس ته دوی نه حاضریږي او د دینا د دې زور نه بے شمار معناګانی مفسرینو کړي دي چې د دروغو مجالس د دروغو جلسې د فاسقانو فاجرانو جلسې او دارنګې د دروغو گواهی او داسې محفلونو ته حاضرېدل چې پای کې په الله او په رسول باندې دروغ ویلې کیږي په الله او په رسول باندې الزامات خلق لګي نو د الله مخصوص بندگان بدای چې هغه بداسې مجالس ته نه حاضرېږي منګ او تاسو لم دا پکار دي چې منګ داسې مجالس ته کلم منګ حاضر نشو چې پای کې د الله او د رسول خلاف خبرې کیږي د شریعت او اسلام خلاف خبرې کیږي او په هغه کې د دروغ او گواهیم خلق ور کوي په دروغ باندې گواهیم خلق کوي نو داسې مجالس ته د مؤمن شان دا دی چې دی بنه ورزي او بالفرض و تقدیر کچرته دی داسې په یو لار باندې روان دی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ کله چې دوی تیریږي په بیهوده خبرو یا بیهوده کارونو باندې لغو اصل کې الساقط من الكلام والساقط من العمل کما خبره چې ډیره پریوتی خبره او بیکاره خبره او بے مطلب خبره او د لهو او د لعب خبره د لوبو د سرودونو خبره دیتا لغو وي کم کار چې بے فیدې دی چې په هغې کې د دنیا د حلال رزق هم څه پیدا نشته او یو کار دی په هغې کې د آخرت د ګټلو هم څه نشته نو دا لغو عمل دی هغه لغو فعلو قولو او دا لغو عمل دی نو د الله د خصوصي بندگانو بدان نخی چې کله دوی په بیهوده او خبرو باندې تیریږي لکه ډمې ګډیږي اجړاګان ګډیږي ټیپونه خلکو لګولی دي وی سیارونه خلکو راوړي دي نور د بربادۍ سامانونه خلکو راوړي دي او دې په دې باندې تیریږي نو مرو کرامه د ډیر شرافت سره او د ډیر عزت سره چې دا خپل سترګې ښکته کړي د هغې نه او په هغې کې نه شاملېږي چې هلکه راځئ چې موږ هم هلکه دا خو موږ هم زړونه لرو او دا فنون لطیفه خو په اسلام کې څه دونه رښتیا منه نه دي نو راځئ چې موږ هم ورشو نه دی نه ورځي دی دلته حاضري نه کوي د ډېر شرافت سره تیریږي د ډېر عزت سره تیریږي دا نظرونه خپل د هغې نه ښکته کړي په هغې کې نه شاملېږي هغې ته نه ودرېږي په هغې کې ټیم نه پاس کوي خدا بله خبره ده چې دی په دې مجلس باندې تیریږي او د ګناه مجلس شروع دی ګناهګار مسلمانان پکې لګیا دی ګناه کوي نو دا به ځان ته سپک نه راولي چې ځان ته یو ډېر لوی نسبت وکړي چې دا خو زه بس د عباد الرحمن بنده د الله بنده ما او زه په دې کې نه شاملېږم او دا چې پکې شامل دي نو دا ډېر سپک خلک دی دا ډېر ردي خلک دی دا ډېر پریوتی خلک دی دا به نه کوي چې هغه معصي او ګناهونو والا ته به سپک نظري نه کوي بلکې د هغې په حالت باندې به خفه شي او دعا به ورته وکړي چې الله د دې ګناه نه وساتي الله د دې ګناه نه اخلاص کړي او ځان په یو تکبرانه انداز باندې اختیارې
چې زه خو زیما او زه خو جنتی یم او ما څخه خو د جنت ټکټونه هم دي زه خلکو له جنت ټکټونه هم ورکوم. نه خلک سپک او ځان درون به نه ګڼي ځکه چې دا څونه موږ الله ته نږدې کېږو څومره د الله په بندګۍ کې ترقي کوو او څنګه د څومره د الله په اطاعت کې مخکې کېږو دا ټول کم دي. دا هغه اندازه خدمت نه دی چې کم اندازه خدمت الله موږ نه غواړي د خپل دین دا د هغې ډېره کمه حصه ده. ځکه خدا دونه محنتونه کېږي او کوششونه کېږي او دا د اسلام په نوم باندې حاصل شوی ملک په دې کې اسلام نه راځي په دې کې شریعت اسلامی نه راځي په دې کې د الله نظام نه راځي په دې کې هغه د عدل او د انصاف نظام نه راځي کم چې د خیر او برکت ډک نظام دی. د کم نظام د لاندې چې امن او امانی عدل او انصافي هغه نظام ولې نه راځي؟ ځکه چې موږ کې هغه خویونه نه دي پیدا شوي چې کم په عباد الرحمن کې کم خویونه پکار دي هغه صفتونه موږ ځان کې نه پیدا کوو کم چې په عباد الرحمن کې پکار دي. نو فرمایي والذین لا یشهدون الزور د خدای پاک خاص بندگان هغه کسان دي چې دوی نه حاضریږي د دروغو مجالسو ته دوی نه حاضریږي د دروغو ګواهو ته و اذا مروا باللغو کله چې تیریږي په عبسو خبرو باندې یا په عبسو کارونو باندې نو مروا کراما تیریږي د ډېر شرافت او عزت سره معنا سترګې خپلې ښکته کي او په هغه ځای باندې زر تر زره ترې مخکې تیر شي او دا نه چې ځان ته به دروند نظر کې او خلک به سپک دا کې بلکې دا به خفه به شي په دې باندې چې خدای دا خو ستا بندګان دي دا خو مسلمانان دي دا خو د دعوت د ستا د بندتوب دعوې کوي دا خو د پیغمبر خدا د امتی توب دعوې کوي او دا په دې ګناه کې نښتي دي. دا شیطان لګیا دی راضي کوي د شیطان د خوشحالۍ دپاره منډې وهي الله په دې باندې رحم وکړي الله دې د دې ګناهونو نه خلاص کړي. بل یو اعلی ترین صفت دی د الله تعالی د بندګانو د الله د خصوصي بندګانو چې هغې ته عباد الرحمن دلته ویلی شوی دی د هغې به یو زبردسته نښه دایي چې کله هغې ته د قرآن او د سنت درسونه وشي هغې ته وعظ او نصیحت وشي هغې له پند او نصیحت ورکړی شي نو هغې داسې کاڼه وړانده نه وي چې ګنې نه څه ولیدل حق او نه څه واورېده ګنې حق نه داسې نه وي بلکې د الله خصوصي بندگان به پورا متقیز او پورا بیدار وي او داسې غافل به نه وي چې کم د قرآن حصې ورته ویلې کېږي او د احادیثو د پیغمبر حصې ورته ویلې کېږي نو په ډېر سوچ او فکر باندې اوري او د عمل په نیت باندې اوري او په سوچ او فکر باندې اوري داسې نه وي چې ګنې دوی ړانده دي سي ونه لیدل او یا دوی کاڼه دي سی وانه اورېدل بلکې دوی پوره متیقظ دي نیکو خبرې د نیکو کارونو علامې ولیدلې او په هغه سترګو د عبرت باندې ولیدلې او قرآن او سنت یې واورېده په هغه غوږونو د قبول او په هغه په غوږونو د عبرت باندې واورېده. ذکر فرمائی اللہ پاک والذین دا نیکان صالحان عباد الرحمن اگا کسان دی اذا ذکروا بآیات ربهم کلا چه پن ورکلیشی نصیحت وکلیشی درس وکلیشی دویتا
بآیات ربهم په آیاتونو د پروردگار د دوی باندې. داسې مجالسو کې کینی لکه دا مجلس چې نن دی چې د قرآن د درس مجلس دی او د قرآن آیاتونو تشریح او ترجمه پکې مونږه خپل رونو مسلمانانو ته کوو. نو دوی چې به داسې مجلسونو کې کینی او آیاتونه او احادیث د پیغمبر اوري نو دا لم یخروا علیها دوی نه را پریوزي په دې باندې صمن په داسې حالت کې چې دوی کاڼی و عمیان او دوی ګونګیاني و عمیان او دوی ړاندی. نه داسې نه ده بلکې دوی پوره متقیزي دا آیاتونه واورېدل او په صحیح طریقې واورېدل او د دې هغه علامې او د دې هغه صحت او د دې هغه رښتینوالی دا یې ولید په سترګو باندې. یعنی معنا دا ده چې مؤمن به پوره بیداری پوره ایخ بی پوره متقیز بی پوره اخیار بی. داسې نه چې دی بړون او کونی چې ګینې څه واورېدله او نه ګندې څه ولیدله. اوس دا یو مسله زده کوي چې دا د عباد الرحمن اعلی ترین صفتونه دي. الله دې دا په موږ او تاسو کې پیدا کړي او موږ دې په دې معنا د الله پاک د خپل بندګان ساز کړي څنګه چې الله غواړي او څنګه رسول الله د هغې تشریح موږ او تاسو ته کړې ده. خو په خپله نیکۍ باندې یاد ساتئ چې صرف په خپله نیکۍ باندې سړی قیامت کې نشي کامیابی دی چې زه نیک ما بس ما د پاره زما د خپل نیکی د نجات د پاره کافی ده. نه 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 یاد ساتئ په خپل نیکی نشئ کامیابېدلی چې څو د دې خبرې کوشش ونه کوي چې دا د الله د مخلوق هم ځان سره نیکان کوي. خپله چې د کوم شی خوښ دی د دین دا د خپل رور مسلمان د پاره به مخوښوي بلکې هر یو نیک کار چې د خپل رور د پاره خوښ دی ځان د پاره خوښ دی دا به د رور مسلمان د پاره دا به د خور مسلمانې د پاره دا به خوښوي. نو ځان له په نیکۍ باندې کار نه کېږي بلکې خلک به هم ځان سره نیکان کوي. او قرآن دلته خبره کوي چې دا نیکان صالحان داسې دي چې دوی د خپلې نیکۍ په ځای باندې په خپله نیکۍ هم نظر دی خو په خپل کور باندې هم نظر دی خپل کور باندې هم نظر دی. څنګه چې ځان لا تقوا او پرهیزګاري خوښه ده د الله بندګي خوښه ده داسې د خپلو بیبیانو دپاره هم خوښوي داسې د خپلو زامنو او لوڼو دپاره هم خوښوي او داسې د لاس لاندې چې څونه خلک دی او د د فرمان نه لاندې څونه خلک دی هغه ټولو دپاره هم دقه لار خوښوي چې د تقوا لار ده د پرهیزګارۍ لار ده ځان لی خوښه ده نو خپلو بچو لی هم دقه خوښوي ځان لی خوښه ده نو خپلې بیبي دپاره خوښوي. او د یو مؤمن به حیثیت مؤمن دپاره د دې نه زیاته د خوشحالۍ خبره نشي کېدی چې یو مؤمن خپل کور ته راننوځي او خپله بیبي وویني چې د الله په عبادت کې ولاړه ده او یا قرآن مجید راغیستی دی او د هغې تلاوت کوي. د دې نه د یو مؤمن دپاره زیاته د خوشحالۍ بله خبره نشي کېدی. او سړی کور ته راننوځي او لوڼې دي زامنې دي او دا د الله په عبادت کې مشغول دي دا لګیا دي منځونه کوي دا لګیا دي تلاوتونه کوي دا لګیا دي علم دین زده کوي په علم دین کې مشغول دي په کور کې نو د دپاره زیاته د خوشحالۍ د دې نه بله خبره په دنیا کې نشي کېدی. د یو مؤمن به حیثیت مؤمن د دې وجې نه مؤمن کامل به د خپلو بچو دپاره او د خپلو زنانو دپاره دعاګانې کوي او داسې به وایي والذین یقولون دا نیکان صالحان
خصوصی بندگان در رحمان اگا کسان دی چی وای دوی ربنا حب لنا من ازواجنا اے زمنگ ربا او بخی منگتا من ازواجنا د بیبیانو زمنگنا و ذریاتنا او د بچو زمنگنا قرة اعین یخوال دسترگو اے زمنگ ربا منگا لدخپلو بیبیانو او دخپلو بچو دواجنا منگتا خوشحالی راکی یخوال دسترگو دا کنایه دا دا خوشحالینا اے اللہ زمانگ بیبیان دا سے نیکی کی زمانگ بچی لکانو جنکی دا سے نیک کی چه زمانگ رازل پی باغ باغ شی زمانگ راسترگی پی یخی شی زمانگ پی رازلون یخ شی او منگا پی انتہائی خوشحالیو کو پدے چه الحمدللہ زخپلا نیک الحمدللہ زنانم ام نیک او الحمدللہ بچی لکانو جنکی میں ام نیک دی دا دعا کئی اے زمانگ ربا حب لنا من ازواجنا او بخا منگتا دخپلو بیبیانونا و ذریاتنا و دخپلو بچونا قرة اعین یخوال دسترگو یعنی ان خوشحالی را لراکی او ما تاصل چې د مومن بحیثیت مومن د پاره لدین لویه د خوشحالی خبره بل نه چې کور ته راشي او خپل بیبي د الله په عبادت کې وویني د قرآن په درس کې وویني او راشي کور ته خپل بچي په عبادت کې وویني او په خپل بچي د قرآن او سنت په زده کولو کې وویني او بیا دا دعا چې وجعلنا للمتقین اماما او اگرزے اے پروردگار منگا دا نیکانو خلقو دا پارا مشران خدا مال دا نیکانو مشری راکی دا نیکانو افسری راکی دا نیکانو قائد میں کی یعنی دا شجر ممنوعہ ندا چی گنی نیک و صالح با دا مسلمانانو مشر نگرزی اب وزیر اعظم نگرزی اب گنی صدر نگرزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پخپل بانی بنفسی نفیس موجودو نو اختیارات دا چا پلاس کیو حکومت چا چلو جناب رسول اللہ چلو او چی آقا کل وپات شو مسلمانانو دا زمداری حضرت ابوبکر صدیق تاوالا کرا او بیا دا مسلمانانو حکمرانی او دا مسلمانانو خلافات بیا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کو او کله چې ابوبکر صدیق د دې جهانی پانی نه لاړ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دولس کال بیا هغه دا مشري کړی وا او دا افسری کړی وا او دا حکومت دا اسلامی چلولې او په داسې انداز باندې او چلاو او داسې امن قائم کو او دا سی عدل قائم کو چې دنیا ورته اوسم حیرانه ده تاسو ته ما ویلي یو شپه په لار کې ناستې نیمه شپه ده یو سور را روان دی په اوښ باندې حضرت عمر رضی الله عنه ور ټوپ کړي او د هغه اوښ مهاري ونیو او ویل څوک چې په دې وخت رواني هغه زنانه وه پوخ باندې سوره زنانه وه هغې ویلې چې خبرې پرېږده خو یا خلیفه عمر او یا عمر مړ دی دوه خبرې دي یا ته په خپل عمر زما مهار تر ځکه لاس واچو او یا عمر مړ دی ځکه یې لاس واچول ځکه چې خلیفه په دنیا کې د خپلو عوامو دپاره دا د الله تعالی د طرف نه د امن ذریعه ده د امن ذریعه ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مہار پر خودو او زنانه لاړه
او د لارې نه ډډې ته شو 2 رکعاته مونځ یې وکړو او ویې ویلې چې الحمدلله خدای له حمد و ثنا ده چې داسې امن قایم شو چې په نیمه شپه کې زنانه په اوښ باندې سوره ده او څوک ورته پورته نشي کتلی نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع کې حدیث کې راځي دا خبره وکړه ویل داسې وخت به راشي چې د صنعا د یمن نه به یو سور حضرموت ته ځي او د توی قبیلې پرې کندو کې به خیږي او کوزیږي چې هغې کې به ډاکوان ناستو او سوا د الله نه د بل چا نه به نه یریږي یو زنانه به د صنعا د یمن نه روانیږي او بیت الله شریف ته به ځي او په دې کندو کې او په شړو کې به روانه او سوا د الله نه به د بل چا نه یریږي عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه د حاتم توئی زوی دی به صحابي دی هغه ته دا خبره پیغمبر خدا کړې وه او ول دا امراته ویلی و عدی وای دا امراته ویلی په حدیث د بخاری کې راغلی دی چې د کسرا او د قیصر خزانه به تقسیم کړي نو عدی وای چې دا مې په خپلو سترګو ولیدله چې زنانه روانه در شپې او د ورځې یو ځان تنې تنها او بیت الله شریف ته ځي او د هیڅ چا نه یریږي سوا د الله نه او دا مې امید دی چې د انشاءالله دا خزانې چې تقسیمیږي نو موږ به پکې یو او به پکې مو دا اسلام دی دا شریعت دی دا موږ له تاسو خدای یو لوی نعمت را کړی دی لوی نعمت عظما او د دې نعمت عظما نه شکرې هغه خلکو وکړه چې کومو خلکو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه حق او خلیفه راشد په شهادت باندې ورسو او هغه چې دا نعمت الله پورته کړی دی نن ورځې پورې بیا به حال نشو څونه علماو دې دپاره منډې ووالې دې دپاره دیني جماعتونه ساز شو هغې څونه منډې وایي څونه کتابونه ولیکل خلکو څونه محنتونه کېږي او من جمله د هغې محنتونه ستاسو مخې ته دا محنت هم شروع دی دې دپاره خو الله لا نه دی راضي شوی دا هغه ناشکرۍ هغه سزا موږ ته هغسې میلاویږي چې موږ د وزیر اعظم او د صدر نه د چپړاسي پورې ټول مسلمانان یو او زمونږ ایمان او عقیده ده من خپل ایمان او عقیده نشو راوستی په دې ملک کې علما هم ښه مطمئن دي تبلیغي حضرات هم ښه مطمئن دي طالبان مطمئن دي عوام مطمئن دي او حاجان مطمئن دي او مزیدی کوي لګیا دي د چا تندې پرې نه ترویږي چې ولې دی ملک د شریعت نظام نه راځي دا شریعت په نوم ساز شوی ملک دی یعنی دنیا کې دوه داسې ریاستونه چې یو ریاست د مدینې دا نظریتي ریاست په اسلام ساز شوی او یو ملک پاکستان دا یو نظریتي ملک چې دا د اسلام او د لا اله الا الله په نوم باندې ساز شوی د بدقسمتۍ نه زمونږ قیادت او سیادت او سیاست دا د باطل پرستو بی دینو د انګریزانو د شاګردانو په لاس کې ورغلی دی او هغې د الله دا دین په پاکستان کې نه پرېږدي او دا دیني رشته چې څونه رستیږي او کمزوري کیږي نو پاکستان به ذلیل کیږي دا پاکستان ډېر لوی پاکستان و د پوست پاکستان یو ډېره لویه برخه مشرقي پاکستان دا په دې زموږ نه لاړ چې موږ هغه دیني رشته چې زموږ او د بنګلادیش د مسلمانانو په منځ کې وه هغه رشته هغه مزه موږ کلک نه کړ موږ نور هم روسکه حتی وشلیده او الله دې خیر کړي چې که دغسې دا باطل پرست قیادتونه په موږ مسلطي او زموږ دا ادارې هم دا کارونه کوي نو خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي هسې نه چې د یو نیمګړي پاکستان نه د څلور پاکستانه ساز نشي
د دې وجنا که پاکستان محفوظ کول غواړي او دا د اسلام یو گوارا او یو قلا سازول غواړي د الله شریعت پکې راولي د قرآن نظام پکې راولي بیا به امن و امانی بیا به خیر او عافیتی بیا به ولګي تندي نه بیا به سودی نظام نه بیا به سودی قرضی نه بیا به اجرتی قتلونه نه او غلا غلطی به نه ټول خلق به ماړه شي ټول خلق به د الله پر رحمت کې ډوب شي او دا ملک به د امن یو گواره ساده شي نو وایي وجعلنا للمتقین اماما او ای الله وګرځې موږ لرا د پرهیزګارو دپاره امامان خدایا په دې تقوا کې او په پرهیزګارۍ کې او په نیکۍ کې دونه لویه مرتبه راله راکړي چې باقي متقیان او پرهیزګار ما پسې اقتدا وکړي چېر زم ځان داسې نیک سازومه لکه پلانې چې څنګه نیک دی اوس الله رب العزت لس صفتونه د نیکانو صالحانو د عباد الرحمن پر دو درسون کې مکمل شو لس صفتونه فتلک عشرة کامله دا پورې لس صفتونه دي اوس دا لس صفتونه چې چا ځان کې پیدا کړه کم زنانه پیدا کړه په ځان کې کم نارینه پیدا کړه کم کلی پیدا کړه کم ملک پیدا کړه په ځان کې دا لس صفتونه چې چا کې رالل الله باغی له څه ورکوي څه بدله به ورکوي څه اجر به ورکوي قرآن د هغې ذکر کوي او فرمایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دا کسان موصوف په دې صفتونو بدله به ورکړی شي دوی ته ماڼۍ او بنګلې بما صبروا په سبب د ثابت قدمۍ او صبر کولو د دوی سره ویلقون فیها تحیة وسلاما او ملاویږي به په دې کې په دې جنت کې تحیة د دعاګانو او پیشکشو سره وسلاما او د سلامونو سره دا بدله ده چې الله به ورته په جنت کې لوړې لوړې ماڼۍ ورکي لوړې لوړې ماڼۍ لوړې لوړې بنگلې به ول الله ورکي او دا بنگلې چې ورکوي نو دا الله داسې مفت نه ورکوي دا دوی څه کار کړی دی بما صبرو په سبب د هغې چې دوی ثابت قدم پاتې شوي دي د اسلام لار دا ډېره کړکېچنه لار ده دا د ازغو ډکه لار ده دا د نیزو په څوکو باندې تلل دي یو سړی وایي که نه چې من گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الاره چې وایي زه وایم مسلمان یم نو وړه چېږم ځکه چې ما ته په لا اله الا الله کې مشکلات معلوم دي د لا اله الا الله معنا دا ده لا اله لا نشته دی هېڅوک لایق د عبادت لایق د دې چې د هغه خبره ومنلی شي لایق چې د هغه امر او نهي په ځای راوړلی شي الا الله مګر یو الله دی دا خو د بغاوت کلمه ده د تمام دنیا نه او د هغې د خدایۍ نه د بغاوت اعلان دی چې زه هېڅوک نه منم سوا د الله رب العزت نه دا داسې آسان کار نه دی یہ شہادت کا ہی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتی ہے مسلمان ہونا وہی دا لا الہ الا اللہ دا شہادت تے کنا دا کله کله ګوره ډېر مشکلاتو سره سړی مخامخ کوي دا ډېره ګرانه خبره چې سړی وایي زه مسلمان یم دا انتهایي ګرانه چې زه مسلمان یم کلمه ویل ډېر آسان کار دی خو په دې کلمه باندې ټینګېدل ډېر ګران کار دی ثم استقاموا کلمه ووایي او بیا په دې ټینګ شي استقامت ګران کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته
دا مرګرو ویلي چې ستاسو په ګیره کې دا ویښته بې وخته سپین شو لکه ستاسو د ګیرې د سپینېدو وخت نه دی او ستاسو په ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولګېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې شیبتنی هود و امثاله زه هود صورته سوره هود او د سوره هود صورت په شان نور صورتونه چې په قرآن کې د هغې سپین ګیری کړم ما ته وایي واستقم کما امرته داسې نیغ شه لکه څنګه چې درته حکم کیږي او نبی اکرم وفرمایل چې په نقطې حق ټینګېدل او نیغېدل دا ډېر مشکل کار دی دا ډېر ګران کار دی نو بما صبرو دا ماڼۍ او بنګلې دي ته ملاو شولې په سبب د ثابت قدمۍ د دوی باندې چې کم اذیتونه کم تکلیفونه کم مشکلات کم قید و بند په دې لار کې راته په هغې ټولو باندې صبر کړی دی کمې منډې تړلې کم مالی او جانی قربانۍ چې ورکول دا آسان کار نه دی دا ټولې دوی کړي دي اوس چې کله جنت ته لاړ شي نو الله فرمایي ویلقون فیها ملاویدې بشي دوی په دې جنت کې تحیتا د دعاګانو سره د پیشکشو سره و سلام او د سلامونو سره معنا دا ده جنتیان به په یو بل باندې سلامونه وایي فرشتې به راځي قرآن وایي چې فرشتې به د هرې دروازې د جنت نه پرې رادننه کېږي او سلامونه به پرې وایي اللہ رب العزت سورہ یاسین کی فرمائی سلام قولا من رب الرحیم جنتیانو باندې با اللہ رب العزت هم سلام وئی فرشتے هم پہ سلام وئی یو بل سرا بسلام کلام کئی او د خوشحالی او د عیش او زندگی بئی او په جنت کې داسې نعمتونه الله تعالی د خپل بندگانو د پاره پټ ایښي دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسې نعمتونه دي چې د چا سترګو پوره نه دي لیدلي د چا غوږونو د هغې پوره صفتونه نه دي اورېدلي او د هغې په زړه کې د چا پوره نقشه هم نه ده تېره شوې خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې دیتا اتمام نعمت وی یو بهترین ځای دی اعلی مکانونه دي سهولتونه دي د عیش او د آرام سامانونه دي او سړی ورشي او بیا ورته وایي ځه وایي ځه نو دی وایي چې اړو راغلی نه وی نو قرآن اتمام نعمت کوي دا جنت داسې نعمت دی دې کې به بېدخلي نه وي بس درته ملاو شو نو پکې به قرآن وایي لا یبغون عنها حولا د جنت نه بل طرف ته سړی ځي نه حسنت مستقره ښایسته او مزېدار دی په اعتبار د ځای د قراري سره چې یو ساعت دمه کې او یو ساعت استراحت کې د هغې دپاره مزېدار ځای دی و مقامه او د همیشه اوسېدلو دپاره هم ډېر مزېدار ځای دی ډېر ښایسته کور دی ډېر مزېدار کور دی او پای کې ډېر د عیش او د آرام سامان دی او پای کې سراسر خوشحالي ده او د ټولو نه لویه خبره دا ده په حدیث کې راځي الله رب العزت به مؤمنانو ته راوچت شي څنګه چې د هغه د شان څه لایق دي او ورته آواز به وکړي چې او بندګانو جنتیانو مزید نعمت در باندې نور نه کوم نو الله به ورته وایي چې بندګان به ورته وایي چې څه شی زموږ مخونه دې سپین کړي دي موږ د جهنم نه به بچ کړي وو جنت ته دې راوستي وو د جنت نعمتونو کې موږ اړم یو نو موږ به نور بلا به موږ باندې سکے الله رب العزت به ورته خپل دیدار ورکي الله به ویني او بل حدیث کې راځي الله به ورته وایي چې زه تاسو له یو بل شی در کوم هغه دا دی چې د دې نه وروستو به تاسو ته چېرته غوسه نه شم او همیشه به تاسو نه راضي یم ورضوان الله اکبر د الله رضامندي د هر څه نه غټه ده د هر څه نه لویه ده او د هر څه نه اوچته ده او مستقل اوسېدلو دپاره
اوس جنت زبردست ځای دی خو تله ورته لږ ګران دي د الله په مهربانۍ به کېږي او په یو ښه عقیده د توحید او په یو زبردست عمل صالح په طرز او طریقه د حضرت محمد مصطفی او د صحابه کرامو په طور او طریقه باندې تلل په دې عمل صالح او عقیده د توحید باندې به انشاءالله جنت ته تلل کېږي. نو دا خپل عقیده باندې به ډېر سوچ کوئ او اعمالو باندې به سوچ کوئ ځکه دا سبب دی د جنت ته تللو. آخري خبره دا ده قل اوایا پیغمبران ما یعبأ بکم سکی پروردگار زما پتاسو زما دا رب پتاسو س پروا دا پتاسو آخر سکی لولا دعاؤکم کنی عبادت ستاسو اللہ لرا. اے خلقو کتاسو دا اللہ عبادت و بندگی نکوئی نو اللہ ستاسو اس پروا نکی پتاسو سکی چې په کمه کنده کې هلاکې ګل ته هلاک شي کم ځای تباه کېږي هلته تباه شي. ستاسو پیدا کولو الله څه کوي؟ الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیریان او انسانان مې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي چې زه وپېژندلی شم دې دپاره مې پیدا کړي دي. نو دلته ورته وایي پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې ما یعبأ بکم زما رب څه پروا کوي ستاسو زما رب په تاسو څه کوي لولا دعاؤکم که نه را بلل ستاسو الله لرا او نه بندگی ستاسو الله لرا یعنی تاسو به په دې باندې د تاسو د اعتماد وړ سازیږئ او تاسو مستحق د ثوابونو سازیږئ چې د الله بندگی او عبادت وکئ څنګه چې د الله د بندگۍ طریقه ده. او کاته تاسو نه ورانه شوې ده فقط کذبتم پس یقینا تاسو نسبت د دروغو کړی دی. هر حق خبره تاسو ټکراوئ هر درسته خبره تاسو رد کوئ هر نیغه لار باندې تاسو د اسلام او د دین نه ځئ خو یاد ساتئ په سو په یکونو لزاما زر ده چې سزا لدی به لازمه شي په تاسو پسې د دغې سزا نه یو هم بیا نشي خلاصېدلی. د دې وجې نه په خپله مختصره زندګۍ کې به دا کوشش زم کوم او تاسو به هم کوئ چې مونږ کې د اعلی ترین صفتونه د عباد الرحمن پیدا شي او عباد الرحمن ته چې الله کما اجر مقرر کړی دی اوچتې اوچتې ماڼۍ او اوچت اوچت اساسې او د خوشحالۍ سامانونه او هغه کور چې د همیشه اوسېدلو کور دی او د هغه سلامونو او پیشکشو سره به بیا انشاءالله مونږ او تاسو مخامخ کیږو خو که الله رب العزت رحم وکړي او مونږ او تاسو په صراط مستقیم د اسلام باندې مضبوط او محکم کی او مونږ د آخري زندگی او د زندګۍ یو لمحه دا د الله د دین د غلبې دپاره په دې ملک کې د دین د رایج کولو دپاره د ملک نه د سودي نظام لر کولو دپاره د ملک نه د ظلم د نظام د ورکولو دپاره مونږ تاسو جانی او مالی قرباني په دې لار کې ورکړه. نو الله رب العزت بخیل نه دی مونږ ته به د رحمت نظام راکړي او دا ملک پاکستان به خود کفیل شي دا به د سودي قرضونو نه خلاص شي دا به د امریکې او د یهودو د دسترس نه خلاص شي او زمونږ د خاصو عامو دا عقیده ده چې پاکستان کې د حکومت چې ورکوي د امریکا ورکوي نو د هر چا د خولې نه ورته وبوځي د نیکانو د خولې نه ورته وبوځي او د بدانو د خولو نه ورته ومځي. ستا واک د امریکې په لاس کې دی ستا د ملک مشران د امریکې په پښو کې ځکه اسمبلي چې وایي زما د دې ملک واک او دا زمونږ د ملک واک امریکې سره ولې دی امریکا کې څه چل دی د امریکې عمره بې غیرته حکومت په دې دنیا کې نشته د ویتنام نه تښتېدلې وه او د افغانستان د بې سروپا مجاهدینو د لاس نه 20 کاله هلته وډزېده ولاړه وتښتېده. د امریکې څه څه دي بریتو سړی دی هسې په بریتو باندې سړی یری مونږ یې په سود باندې او په ډالرو باندې علي په سود او په ډالرو باندې زمونږ مشران اخلي ځکه ورته لکۍ ترنګۍ او ځکه یې د هغې ځان غلامان کړی دی او ځکه یې د ملک واګې د هغې په لاس کې ورکړي دي. نو خاص عام وایي چې هلکه راشه د امریکې غلامي شروع کا تا به هم د پاکستان وزیر اعظم ساز کی او صدر صاحب به ساز شي په داسې صدارت او وزارت دی لعنت وي چې د امریکې په لاس باندې به تا او ما ته میلاویږي. ملک زمونږ دی عوام زمونږ دي
اختیار زمونږ خپل دی. مونږ دا بل ورځ به د په 14 تاریخ باندې به ازادي مناوو. څنګه ازادي ده؟ ته چې وې امریکې ته وې د امریکې سفیرانو ته وې چې ما وزیر اعظم ساز کوي، نو دا خو ستا د خپل عقیده کې فرق دی. ته خو آزاد شوی نه، ته خو غلام یې، ستا واګې خو د امریکې سره دي. نو څنګه ته دلته ازادي مناوې؟ ازادي په څه مناوې؟ عزتمندو، دا د قرآن د دې 2-3 آیاتونو مختصره ترجمه او تشریح مې وکړه. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د دې قرآن مجید نه ځای په ځای تاسو ته به زه درسونه درکوم او خدای نه به سوال کوو چې موږ او تاسو په الله تعالی په ټول په قرآن عظیم الشان کتاب پوهیږي او په دې قرآن باندې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. دا قرآني نظام د شریعت نظام الله په ګرد دنیا کې او خاص کر پاکستان کې راولي. رب څوک دې له کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې رسوایی کې. یا الله زمونږ د ملک خدای زمونږ د ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د شریعت په رنګ کې رنګ کې، د دې شریعت او اسلام په وجه د ملک مستحکم کې. یا الله د کفارو چې د دې د خرابولو کوم کوشش کوي، منافقان کوشش کوي، الله هغه ټولې منصوبې په اوبو باندې یوسي، هغه پوچې کې او هغه خرابې کې، او الله زمونږ د ملک بچ کې. خدای زمونږ د ملک پر خپل کور کې خود کفیل کې. خدای مونږ د دې سودي قرضونو نه او د سودي نظام نه خلاص کې. یا الله په مونږ رحمت خپل رحمتونه په دې ملک نازل کې، پر قوم نازل کې. دا ملک یو دا ملک او دا قوم یو موټی او یو لاس کې په خپل شریعت او اسلام باندې راجمع کې، په خپل دین باندې راجمع کې. ای زمونږ ربا زمونږ په ژوند کې دا نظام راولي او دا خوشحالي الله مونږ ته اوخه. او الله رب العزت د دې په وجه باندې دا ظلم نظام زمونږ نه ورک کړي. ای زمونږ ربا دا درس دقسې قایم او دایم ساتي، زمونږ د ملګرو له توفیق ورکړي چې په خپله باندې مرازي او ملګري ځان سره راولي او د ورځې زمونږ درس زیاتېږي نه چې دا کمیږي. د کمیدو په صورت کې به ورې بیا زمونږ او تاسو نه الله خفه کېږي. د دې وجې نه کوشش کوئ چې په خپله باندې دې درس له ټیم ورکوئ. په هفته کې صرف یو ماښامې دی او دغه نیمه ګنټه یا 3 پاوه ټیم ورکول دي، دونه ډېر نه دی چې الله له موږ په روغ هفته کې 3 پاوه ټیم هم نشو ورکولی. نو بیا زمونږ او ستاسو دا دعوه د اسلام دا بیا اصل د روغو دعوه ده. د دې وجې نه په پابندۍ سره به راځئ، ملګري به ځان سره ډېر راولئ او انشاءالله تاسو ته موږ د درسونه کوو او لله په الله دي. نه درنه دنیا په آخرت او دنیا کې هېڅ شی درنه دې نه غواړو، دا د نه غواړو چې د الله تعالی صحیح بندګان شئ او د الله په لار روان شئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خپل کئ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.